د مور د شفقت په باره کې یو ډېره عجیبه او دردناکه واقعه ده. څه وخت مخکې په چین کې ډېره خطرناکه زلزله راغلې وه چې په هغې کې په زرګونو خلک مړه شوي وو. په یو ځای کې ډېر غټ بلډینګ راغورځېدلی و چې د هغې په راکولاولو کې 2-3 ورځې ولګېدې. چې کله یې دا راکولاو کو راویسپړ ده نو ګور چې د یوې کمرې چت هغه روغ را پرېوتی دی او چت داسې پترس باندې ولاړو او په یو ګوټ کې یوه ښځه او وړوکي د پیو ماشوم هغه دواړه پراته وو. ژوندي دي خو بېهوش وو. په دوی باندې د چت ملبه نه وه راغورځېدلې ځکه دوی د کمرې په یو ګوټ کې وو. نو دواړه هسپتال ته یوړل. نو کله چې هوش کې راغلل د زنانه نه ډاکټرانو ته تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې ستا د دواړو لاسونو د ګوتو سرونه زخمي دي. په دې خو د چت ملبه هم نه ده راغورځېدلې. هغې زنانه ورته وویل چې کله دا چت راغورځېده نو موږ د کمرې په یو ګوټ کې ناست وو، موږ محفوظ شو خو د راوتلو پسې لار نه وه. دې وړوکي ماشوم د پیو ماشوم د ژړل. ما به ورته خپله سینه ورکړه، پی به مې ورکړه، دی به په قلار شو. آخر 2-3 ورځې پس زما په سینو کې پی ختم شو ځکه د خوراک څښاک هېڅ نه میلاوېده. نو دې ماشوم به ډېر زیات ژړل. نو ما به ورته کله کله دا خپله ګوته په خوله کې ورکړه چې دې قلار شي، خو دې به نه قلارېده ځکه د ده خېټه هغه د خوراک نه خالي وه. څه خوراک څښاک هغه ورته نه ورتله. نو کله چې د ده لږه و د ژړه ډېره زیاته شوه زما برداشت نه بهر شو. نو ما د ځان سره سوچ وکړ چې که زما په سینو کې پی نشته نو په وجود کې خو مې وینه شته که نه. نو ما د خپل لاس دا یوه ګوته په غاښونو کې ونیوله او زور مې ورکړ او زخمي مې کړ. کله چې دې ګوتې نه وینه راووتله نو ما دې ماشوم ته په خوله کې کېښوده دا خپله ګوته. نو ده به ګوته هغه به وچوپوله او څه وخت به قلار شو. کله به چې بیا په ژړا شو نو ما به دا دویمه ګوته په غاښونو کې وچیچله او زور به مې ورکړ، هغې نه به وینه راووته. نو هغه دویمه ګوته به ما خپل بچي ته په خوله کې کېښودله، ده به هغه وینه راښکله وبسکله، دې سره به هغه قلار شو. دغه شان نمبر په نمبر 10 واړه ګوتې دا ما په غاښونو کې دغه شان زخمي کړلې او ده ته به مې په خوله کې کېښود. اخر دا چې زما هم ډېر زیاته وینه لاړله، زه هم د کمزورتیا د وجې نه بېهوشه شوم او دې ماشوم چونکه ډېره زیاته وینه وڅښله نو دې هم بېهوشه شو. مونږ بیا په ځان باندې نه وو پوه شوي. اوس دا یې تاسو دلته هسپتال ته راوړي. کله چې دې ډاکټرانو دا خبره واورېده نو سخت حیران شو. ډاکټران په ژړا شو چې ګوره د مور د بچي سره څومره محبت څومره مینه ورسره کوي. که مور ته دا پته ولګي چې زما په وینو څښلو باندې بچی ژوندی پاتې کېږي نو هم ورته ورکوي، خپله د وجود وینه هم ورته ورکوي. محترمو تاسو دې ته سوچ وکړئ چې کله یو مور د خپل بچي سره دومره محبت کوي، خپل بچي باندې دومره مهربانه نو الله رب العزت هغه به خپل بنده باندې او یو میاندو نه زیات مهربانه وي او یو میاندو نه زیات محبت د خپل بنده سره کوي. رسول الله مبارک فرمایي لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد. که چېرته کافر ته دا پته ولګي چې د الله رحمت دا څومره دی نو بیا به هېڅوک د جنت نه نو امیده شوي بلکې ټولو به اسلام قبول کړي.